نو را سره کې دغه پوښتنه کوم چې دلته کې د خلک اپنی مدد آپ چې کوم دی دغه پل جوړوي او تاسو په پابندي لګوي نو څه وجوهات دي؟ زما نوم دلنواز دی، ایډیشنل اے سی تحصیل تنګي. دلته کې دا چې کوم پرایویټ پل جوړېدو په دې باندې دا مخکې یو اټمپټ کېدو نو دې باندې د ډي صاحب او اے ډي سی جرنل له طرف نه دا آرډر و چې دا وداوټ پرمیشن هم دی، دې باندې یو کورټ سټے هم ده، نو لہٰذا په دې باندې هېڅ قسم له کاروایي نه کېږي. دا مونږ سټاپ کړی په دې باندې اکټیویټي. اوس زه روټین انسپیکشن کې راغلی وم، په دې باندې بیا کار شروع و. نو دوی ته ما دا وویل چې تر څو پورې ډي سی صاحب نه تاسو په دې حوالې سره پرمیشن نه راغستې نو تاسو په دې باندې کار مه کوئ. عوامي مفادو کار دی، خو تاسو به د حکومت په نوټس کې راولئ وداوټ پرمیشن یو کار کول چې دی نو دا الیګل دی. دلنواز صاحب دا خو چانده شوې ده د کلي خلکو ابازو میاګانو او هغه چې کوم کېده نو هغه د کرایه دپاره کېده چې یاره موږ په پیسې وګټو که نه نو اصل کې خبردار چې کله موږ ته دا آرډر ریسیو شوی چې تاسو په دې باندې کار سټاپ کړئ نو هغې سره ریزن نه ویلې چې یاره دا چونکې په دې باندې پیسې اخیستې کېږي ځکه دا سټاپ کړئ. اوس په دې باندې به زمونږ چې کوم ډي صاحب اے ډي سی جرنل دی هغه خبري په دې باندې چې ریزن څه دی د دې د سټاپ کولو نو دی ډي صاحب له دې لاړ شي او هغه انتهایی د عوامو د یو عوامي سړی دی، ډېر زیات چې کوم دی نو د هغه عوامو حمایت هم کوي. نو عوامي مفادو کار دی، بس هغې ته د اپلیکیشن ولیکي، موږ به وله په سیم ډے باندې که زموږ نه رپورټ وغوښتی شو واپس به رپورټ هم ورکړو نو که میبي پرمیشن وله ورکړي. صحیح. ښه دلنواز صاحب دلته شب قدر تحصیل تنګي تحصیل د دې رابطه منقطع شوې ده، بیا مونډه ډیم دی، تکلیف ته خو ګورئ هلته کشتو والا هم چې کوم دی ښه زیاتې کرایانې لي څومره ضرورت دی په ارجنټ حالاتو کې دلته پوله؟ موږ پل د دې عوامو دا چې مسله وه د دې مد نظر د دې په وجه باندې موږ دا چې کشتی والا چلیږي آلتو دې سره چې کوم لایف سیوینګ جیکټس نشته دی، یو 3 ریټ پې ما وکړل، هغوی ته ما وویل چې تاسو لایف سیوینګ جیکټس به د پسنجر له ورکوئ، په خپله به هم اچوئ، اوورلوډینګ به هم نه کوئ. بیا په کرایه باندې کمپلینټس راغلو، دی موږ باونډ کړو چې تاسو 20 روپۍ به تاسو پر هیډ کرایه اخلئ. هغه پرمیشن ولې موږ ورکړی دی او ټول پسنجر په هغې باندې ځي راځي. او اوس هم که تاسو غیر چاپېره وګورئ نو دومره رش نشته د پسنجر چې یاره هغه دا کشتۍ دارې ټولې ولاړې دي. د پل ضرورت د پل حوالې سره خو به بس ډي صاحب چې پرمیشن ورکړي نو بس دا دې هم ورسره کنټینیو شي. دلنواز صاحب دغه شانتې خبره چې اوړه ګران شو شوکت یوسفزي وویل چې لږه کمه کې یا چیني مو خورئ که نه نو پسنجر په دې باندې کم دی چې هغه خلکو ته پته ده چې پل شته دی نه نو خو چېرې پل جوړ شو نو لکه دا خو منی که نه چې 2 تحصیلونه میلو دي، مونډه بیا غلنۍ میلو د پلانغار دی پکې. دا ټیک ده، ظاهري طور دا د عوامو پل دی او د عوامو د مفادو دی، خو دې سره خبره داسې ده چې دا د ریزن به خامخا افسرانو ته پته چې ولې سټاپ شوی دی. زه به دا ووایم چې زما نالج کې راځي چونکې دا یو سیند دی بهیږي په دې باندې نو زموږ خو یو کامن ذهن دی ټیکنیکلی که دا پل نه په کار نو د دې ټیکنیکل ریزن کېدی شي او مطلب چې که ټیکنیکل ریزن نه نو بیا ډي صاحب افسرانو ته پته د دې د ریزنز که دی لاړ شي هغه نه پرمیشن والي اګین زه به دا ووایم نو بس پل دې جوړوي، بس زمونږ کوآپریشن ورسره دی. نو دا ګڼی چې دلته پل ضرورت شته چې حکومت پوري کار پل ضرورت خو به زه چې وینم نو زه وایم چې څوک شته نه، داسې کشتۍ هم ولاړې دي بهر هغه دي سایډونو ته ولاړې، رش د پسنجرز نشته دی نو د پل ضرورت خو به د علاقې د خلکو ته هم پته وي چې یاره څومره زیات رشي په یو ځای باندې نو ضرورت محسوسیږي. خو اوس زه نه ګڼم چې یاره دلته کې دومره د آر پار خلکو تلو راتلو رش نشته دی نو د دې حوالې سره څه نشم ویلی. پله پیژنګلو را سره کې تاسو چې دا پل جوړوئ دا څه دپاره جوړوئ؟ کرایې دپاره؟ نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد داسې کار دی چې په 2010 کې کله سیلاب راغی او زمونږ دا پل پرېوته نو حکومت تقریبا 15 کاله بعد مونږ ته دا جوړ کو دوباره. مونږ په کشتو کې تلو، بیا داسې کار وکړو چې د ان پی حکومتو هغوی راته دغه ولګاو، دا لیفټ یې ولګاو، هغه هم ناکام و ځکه چې کله به ماښام شو نو هغوی به هم چوټې وکړله نو چې کم کسان به هغه غاړه به هغه غاړه پاتې شو، کم دې غاړه دا به دې غاړه پاتې شو. په روژه کې به ډېر زیات تکلیف و. بیا الله داسې وکړ چې دا 2 کاله د پل چې دی نو سټیبل و، بس دا ودرېده. اوس بیا چې په 2022 کې کله سیلاب راغی نو دا بیا پرېوته. اوس دا 15مه میاشت تقریبا چې نه مونږ له دا اے سی ډي سی راغلی دی
صحیح ده. نه مولا ام پی ای راغلی نه ام ان ای راغلی نه انور تاج راغلی دی نه خالد خان راغلی دی نه زمونږ چې د کلي کم ناظمان دي او دغه دی دا یو قسم نه دی راغلی چې دا وګوري چې یاره د خلکو ته څومره تکلیف دی. دا لاره جي دې ځای کې د میا صاحب الله یې ورسره ډېر ښه وکړي آصف میا آفتاب میا دې ځای کې یو عارضي دغه جوړ کړه چې په هغه وړه شان لاره وه په هغې باندې ما ویډیو وکړله د خلکو ته مې وویل مې بوجۍ راټولې کړې مونږ بوجۍ راټولې کړې خو د هغې نه بعد بیا اوبه ډېرې راتېزه شوې بیا مونږ لږ تګ و ده وکړو دا میا صاحب بیا راغی وایي چې یاره په دې پول تړو نو اوس الحمدلله مونږ په دې باندې کم از کم لکه 4.5 لکه روپۍ دا زمونږ ولګېدې دا د میا صاحب ولګولې د مختلفو نورو کسانو ولګولې مونږ سره خپلې پیسې نه دا د کسان راله راکوي وایي په دې باندې روټۍ وخورئ مونږ څه مزدوران نه یو دا زمونږ ښځو او بچو ته تکلیف دی دا اسې به خو مونږ داسې نه کوو. خو دې یو خبره کوي چې په دې خو سره رش نه وي نو دلته د پول څه زه به تا ته رش وښیم خو چې کله دا جوړ شي چې کله دا جوړ شو زه به تا ته پرې رش وښیم چې په دې باندې بیا ته ځای ومونه ورشه دغه باندې کم از کم 15,000 کسان په دغه کښتو باندې اوړي ماشومان پکې اوختې نه شي دا لیونی دا روغ نه دی چې دا پیژنګلو را سره وکړي د تاسو چې کم تاوان کوي نو دا کم ضروریاتو ته وکتل چې نن دلته کې دا اپنی آپ سلسله روانه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم میا آفتاب دی میا حیدر علي زوی مه دا بازو او دا تاوان خو مونږ ما ونه کته صفا خبره کې بلا خلکو مونږ سره اوس به د چا نمونه لو خو خدای دې ټولو سره ښه وکړي ښه امداد یې را سره وکړو او بل مونږ دا صرف د ثواب په نیت جوړ کړی چې یاره دا دې کې چا کار وکړو د دې ثوابونه د خدای د دوی مشرانو ته چې کوم مړه دي هغوی ته ورسوي نور هېڅ پولیټیکل دغه هم نشته چې یا هم څوک وپېژني د خدای شکر دی دا ټوله علاقه هم پېژني او نو دې وخت کې اوس انتظامیه راله په دې پابندي لګوي چې دلته کې ضرورت نشته دی دوی څه موقع به اختیاروي هغه هم انتظامیه راله هغوی هم خامخا ماتحت دي د نورو خلکو اے سی صاحب راغلی او خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي او هغې وی چې یاره دلته مخکې په دې پول باندې څه لانجه شوی وه دا مخکې دلته یو پول جوړېدو تاسو ته پته وي کې څه ډزې مزې فریقیانو یو بل باندې کړی وي نو هغې باندې سټی راغښتلی شوی وه نو هغوی جوړې دا مطلب و جوړې مونږ همدغه پول باندې کار روان کړی خو آلریډي هغه ایز اټ از چې دی هغه پروت دی هغې سره خوا کې مونږ بل پول جوړ کړ او دې غاړه هم ته زمونږ جایداد دی او هغه غاړه هم ته زمونږ جایداد دی نو بس مونږ وایو چې د دې خلکو ته کو زمونږ د لاسه ښېګړه کېږي مونږ خو چا نه پیسې نه الو د دې دغه مغه نو انشاءالله هغوی وایي چې مونږ به ډي سي صاحب سره اوس خبره وکړو نو څه پرابلم نشته هغوی ګرین سیګنل راکړو موږ له د حکومت د بې حیثیته په کوم نظر ګورئ چې سیلاب را تر اوسه سروې هم نه ده شوې یاره زه خو دې دا وایم چې لکه دا ستاسو مخکې دا اے سی صاحب چې راغی دا به په خپل تروني راغلی دا به چا رالیږلي مونږ خو چې دې ړومبې وکته نو مونږ ویې کو دې مونږ له څه امداد راکوي یا څه پیسې راکوي نو هغه الټه مونږ ته وی دا بند کړی کار لکه دا د حکومت دا کار دی چې مونږ اول راله په خپل هم نه کوي حکومت او بیا چې مونږ په خپل جیب نه کوو نو بیا وایي دا بند کړی نو یاره دا خو دا ټوله پولیټیکل شیټ دی هغه پولیټیکل د یو بل سره د دوی څه دغه د دې خلکو وي هغې کې څه مونږ په دغې نه رسو که نه خو انشاءالله دا ټول عوام ولاړ دي چې دې مونږ باندې دا پول بندوي مونږ به ورته دا غټ سړک بند کړو دا ډیم به پرې بند کړو دا څه خبره ده